الله الرحمن الرحیم. محترم د دې قانون نوم دی یو کال یو باغ والا قانون. د دې قانون خلاصه داسې ده چې هر و او یا چې هغه متوسط حقیقي مفتوح وي او په اصل کې یعنی په ماضي معلوم کې دغه و او یا ورزیدلی وي، نو د دغې و او یا ماقبل ساکن وي. نو موږ به څوک ووه یو شرط ورته دا شو چې دا و او یا دا په ماضي کې غورځېدلی وي، او دویم دا شو چې د دې و او یا بیا ماقبل حرف صحیح ساکن وي. نو د دې و دا حرکت به موږ نقل کو ماقبل کاف له به ورکوه، او دا و به چې کوم دی نو و او یا به موږ الف سره بدل کو. یعنې عمومي شرط دی له داسې ګوره یو کالو کې چې دا کوم و راغلی دی نو د دې ماضي چې کوم دی نو کواله ده، په کواله کې دا و موږ الف سره بدل کړی دی نو دا و ورزېدلی شوی دی. دغه شان دی په هغه کې موږ چې کوم دی د یا نه الف جوړ کړی دی نو هغه کې هم دا یا څه ده هغه غورځېدلې ده. دویم شرط دی د پاره دی د دې و لپاره چې دا و د دې ماقبل چې کوم دی نو هغه به څه وي هغه به ساکن وي. نو دلته کې د دې و نه ماقبل حرکت ماقبل حرف کم کاف دی نو هغه ساکن دی. نو اوس دا و حرکت به موږ نقل کو ماقبل کاف له به ورکو، نو د دې له موږ راواغېستلو یو کاف دی له موږ ورکو کاف له ورکو، او دا و به چې کوم دی نو موږ څوک ووه الف سره بیا بدل کو، نو دا یو کالونه به یو کالو جوړ شي. دغه شان یو بیا وکړي د دې یا دا حرکت به موږ راواخلو ماقبل با له به ورکو یو با دی له ورکو، او دا یا چې کوم دی دا به موږ الف سره بدل کو، نو دا یو یاونه به چې کوم دی نو یو با جوړ شي. نو دې لپاره دا دوه شرط دي. یو خو دا دی چې دا و به په ماضي معلوم کې غورځېدلي وي، لکه موږ څنګه کاوله کې موږ کاله کو بیانه کې باغه کو، او دویم دا دی چې د دې و نه ماقبل وسیه حرف صحیح ساکن وي. هغه دواړه شرایط پکې راغلل. دا و به موږ څوک ووه د دې حرکت به موږ نقل کو ماقبل کاف له به ورکو، دا و او یا به چې کوم دی نو موږ الف سره بدل کو. نو ماشوم سره دغه شان د دې بابونو نه اسانې صیغې راوړل پکار دي، لکه یکولونه سجل کو دا و حرکت نقل کو کاف له دی ورکو، او دا و د الف سره بدل کو یو کالونه دی جوړ شو. دغه شان دی تو کالونه بچی دا باصل کې سو وا تو کالونه وسجل کو د دې و حرکت نقل کو ماقبل کاف له دی ورکو، دا و چې کوم دی موږ الف سره بدل کو، نو دا تو کالونه نه تو کالونه جوړ شو. د دې باب نو ماشوم د صيغه رول پکار دی، په دې کې ورسره اجرا پکار ده.